درنو اوریدونکو، ورځ مو بخیر او ټولو ته سلام. زه دا یو څو ورځې ډېر مصروف وم، له دې خاطره مې د خپلو نشراتو ته په پخواني ډول دوام نشوی ورکولی. نو نن غواړم چې بیا یو ډېره دلچسپه او ډېره د پام وړ کیسه درته وکړم. کیسه خو نه ده، یو معامله درته بیان کړم چې ټولو مسلمانانو او نورو علاقمندانو د پام وړ ده. هغه د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سردار د انبیاو، اشرف د مخلوقاتو او اشرف د رسولانو او د ټول عالم رحمت وبلل شو، لکن چای جنازه ونه کړله او بې د جنازې د لمانځه نه ښخ شولو. په دې باره کې ما پخوا هم یو څو نوشتې کړې وې، یو څو خبرې مې کړې وې، امکان لري د بعض خلکو به په یاد وي. او نن غواړم چې په دغو ویډیویي بحث کې مستند درته بیان کړم. ما عرض وکړو چې کله چې محمد مریض شولو، په دې کې ډېرې نظریې موجودې وې چې بعضې وایي چې محمد ته زهر ورکړل شول او بعضې بیا وایي چې مغه د خیبر په جنګ کې کومې یهودۍ ښځې چې اسما نومېده، لکه چې هغو یو پسه کباب کړی و، بیا په هغو کې زهر و، لکن هغه ډېر وختي و او هغه غوښه ده ونه خوړله، نو ډېر امکان یې نه لري چې د هغو زهرو نه مړ وي. نو که زهر و نو نوي زهر وي، زاړه زهر به نه وي. نو هغه و چې په هر صورت د ده وضعیت ورو ورو خرابېده، سر یې ډېر درد کاوه، په آخر کې به سر په دسمال تړلی و او حتی ویل شوي دي چې دا یې په یوه بړستن کې په 4 نفرو چې 4 کونجو یې دا بړستن نیولې وه کور ته راوړ او بیا یې خواهش وکړ د نورو ښځو نه چې که دوی رضا وي نو هغه یې کړي. نو دی به ولاړ شي د ده د ګرانې ښځې کور ته چې هغه عایشې صدیقه وه. نو دی د عایشې صدیقې په کور کې و او ملته د مرض ټول ملته تېر کار، ورځ په ورځ یې وضعیت خرابېدلو. کله کله به ابوبکر هم د پوښتنې دپاره ورغی، لکن ډېر نه ورته ډېره علاقه یې نه درلوده. د ده د وضعیت د خرابېدو سره سم مهاجرینو او انصارو دا فکر کولو چې که چیرې پیغمبر مړ شو نو وضعیت څنګه کی، دا خلافت، دا قدرت او دا خبرې به څوک په غاړه اخلي. نو هغه و چې انصار هم خپل فکر کړی و او د ځان سره یې چورت وهلی و. دواړو قبیلو چې آس او خزرج و پخوا خو یې جنګونه کول او خپله محمد هغوی سره جوړ کړ، د اسلام تر بیرغ لاندې متحد کړ، لکن دا قومي سلسله ورکه نه شوه. هغو هم کوشش کاوه چې په دغه ځای کې یو نماینده وټاکل شي. دلته محمد لا ژوندی و او خپله محمد هم په دو پوهېدلو چې ده څه کړي دي او کوم شی به د خپلو
پیروانو او مخالفینو ته په میراث پرېږدي، ځکه د خپل اعمال معلوم وو. نو کوشش یې کاوه چې خپل په ځای باندې د خپلې کورنۍ نه یو څوک د جانشین په ځای پرېږدي. هغه و چې 3 ورځې د وفات نه مخکې قلم او هډوکی، یو قلم او کاغذ یې وغوښتلو چې وصیتنامه نوشته کړي. وویل زه به تاسو ته یو شی نوشته کړم چې تاسو په آینده کې د هغه نه د مخالفتونو او د هغه نه د ګمراهیو نه خلاص شئ. نو بیا هغه و چې حضرت عمر مخالفت ورسره وکړو. هغه وویل چې پیغمبر ډیره لوړه تبه لري او هذیان وایي، یعنی چټیات وایي، او موږ قرآن لرو، هغه هم رهنمایي کوي، موږ خطا کیږو نه. داسې و چې وایي په دې وخت کې عباس د محمد کاکا هم موجود و. د عباس او د عمر سره دعوه شوه، دعوه ډیره لوړه شوله، خو خیر دلته چې خبرو زور ونیوه، نو وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي ټول وشړل د اطاق نه، ځئ په خپله مخه، او وصیتنامه نوشته نه شوله. نو پس له 3 ورځو د 3 ورځې ورو ورو هغه کېدلې، ورو ورو سختېدلې. یو وارې مسجد ته هم ولاړه او هلته یو څه ویل چې ابوبکر صدیق دې لمونځ ورکړي چې زه نه وم. نو بیا چې راغی بیا نو ولاړه نه، بیا همغه و چې په کور کې پروت و، او د بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها په غېږ کې ساه ورکړه، مړ شو. نو هغو هر څوک چې ورسره و هغو واخیسته په خپل چارپایي کې یا په کټ کې واچاوه، او یو دسمال یا چادر یا هر بلا چې وایي پرې راکش کړل. نو پس له دغو لحظې نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، نه د نورو اصحابو چې بعضو ته یې د جنت هغه زیری هم ورکړی و، په ده باندې کوم احوال ونیوه یا ځان هغه کا. یو وارې ابوبکر راغی چې هغه په هغه وخت کې په مدینه کې نه و، راغی کوټې ته ورننوتلو، چې ولیدو په ټنډه یې مچ کاست، ځنې ولاړو. او عمر چې دا خبر واورېده چې حضرت محمد مصطفی مړ دی، نو یې په هغه شروع وکړه، په لوړ آواز باندې خلکو ته کنځلې کولې، ویلې چې هر څوک دا خبره کوي دا د هغه خبره ده، د ګمراهانو خبره ده، هغه به بیرته را ژوندی شي، محمد مړ نه دی، بیا به د تاسو نه لاس غوڅ کړي، پښې غوڅ کړي، او دا به وکړي هغه به وکړي. محمد خو وینې داسې د زور، هغه حضرت عمر خو داسې د زور سړی و. نو هغه و چې بیا کله چې ابوبکر صدیق د عایشې حجرې ته ورغی او دا خبره یې پخپله ولیدله چې حضرت محمد مړ دی، راغی دا خلک چې دلته راغونډ شوي وو د ټولو ته یې وویل چې ای خلکو، تاسې په حضرت محمد باندې ایمان راوړی و، او که په خدای تعالی باندې، که چیرې تاسې په حضرت محمد باندې ایمان راوړی و، نو هغه مړ دی. او دغه آیت یې ورته وویل چې دا 144 آیات د عمران د سورې دی، او دا په دې ډول دی: وما محمد الا الرسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن ينظر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. چې په پښتو معنا یې دا ده چې محمد پرته د پیغمبر څخه نور څه نه دی، له هغه څخه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي،
نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسو به په خپلو پوندو پشا ګرځئ، یعنې شاته به ځئ. په یاد ولرئ څوک چې پشا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي. البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندګان شي هغو ته به الله د دې بدله ورکړي. نو بیا دا هغې ورته وویله، دا آیات یې ورته وویل. دا آیات چې ویله عمر هم په قرار شو، د دې خپلو خبرو نه لاس واخیسته او حتی وویل چې دغه آیات ده ته تر اوسه نه و معلوم. نو ته دې ته فکر وکړه هغه به دویم خلیفه و او دا آیات نه و ورته معلوم. نو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه به څومره آیاتونه ویر وي چې هغه به چاته نه وي معلوم. خو په هر صورت د موږ خبره په دې کې وه چې دا ابوبکر صدیق چې دا خبره وکړه نو دلته مهاجر وو، انصار وو او ډېر داسې نور خلک وو دا راټول شوي وو، دلته هلکان وو، ښځې وې، نجونې وو، هغه راتلل د حضرت محمد کوټې ته به وایي راتلل، بیا به بیرته وتل. اصلا په دې کې داسې خلک وو چې هغه معتقد مسلمانان وو، د هغو خو بیخي زړه بد وه، خوا یې بده وه، ځکه داسې خلک وو چې د سره یې غذاوې کړې وې، د خلکو کورونه یې چور کړي وو، د خلکو ښځې یې راوستلې وې، خلک یې حلال کړي وو. نو هغو په دو خوا بده وه چې دا خو بیا نو نشته نو نور، او یا که داسې شي چې دا اسلام چپه شي خو خلک بیا خپل انتقام راڅخه اخلي. دوهم داسې خلک وو چې هغه ځورول شوي وو، هغه وژل شوي وو، د هغو میندې، خویندې، مالونه او ټوله دارایي یې ځینې چور کړې وه. هغه بیا په دې خوشحاله وو چې کاشکې موږ د دې غضبه خلاص شو. نو دواړو طرفو کوشش کوه چې دا یقین حاصل کړي چې دی په رښتیا مړ دی او که نه، ځکه د مسلمانانو په خبرو چا اعتبار ښه نه درلوده. نو هغه و چې بیا دا معامله چې تیره شوله، ابوبکر صدیق، حضرت عمر او ټول اصحاب هر څوک چې وو دا چې ټول ورک شول، یو هم وجود نه درلود. نو خبره په دې کې وه چې په یو ځای کې چې هغه چې د هغه په نامه یا د سقیفې په نامه چې یو داسې دالان غوندې ځای وه چې په هغو کې به جلسې کېدې، لکه د شورا غونډې داسې به کېدلې. دوی خبر شول چې انصار له پخوا هلته راغلي دي او غواړي چې دا سره د خپل خوا یو سړی د په خلافت باندې وټاکي، ځکه هغوی دا ادعا لري چې وایي هغه وخت چې مسلمانانو ته چا ځای نه ورکوه په مکه کې او محمد ته چا ځای نه ورکوه، خو موږ وو چې هغه مو وساته، دلته مو راوسته، حتی ښځې مو سره تقسیم کې، چا چې دوې او درې ښځې درلودې یوه یې دغو هغه ته ورکړه، د مهاجرینو ته ور نکاح کړله او پیسې هم پرې ولګولې او غذاوې هم ټولې ورسره وکړلې او ټول د هغه جنګونه هم ورسره وکړل. نو اوس د موږ نوبت دی، حق هم دی. او دا اصلا دغه مهاجرین خو قریش وو چې د مکې نه راوتښتېدل په هغو وخت کې. دوی ویل چې نه، پیغمبر قریش وو او د پیغمبري چې ده د قریشو هغه د حق ده او خدای تعالی ده د قریش دپاره رالېږلې ده، دا داسې نه کي. اوس نو په دغو ځای کې یو درېیمه ډله ده چې هغه د حضرت محمد د خپلې کورنۍ ډله ده چې علي نماینده دی. دا علي، عباس او د ده نوره خیلخانه هر څوک چې ده هغه په دومړي اخته دي. خو علي خو بېله هغه هم یو نافهمه یو ناخرده سړی و، هغو په د سیاسي مسایلو باندې سر نه خلاصېده، نه دومره چالاکه سړی و، نه یې خبرې دومره په سور برابرې وې. هغه یې دو دپاره ښه وه چې یو ځای به دې ولېږه ورته وویل چې
ورشه یو سړی مړ کړه هغو به 10-15 کسه مړه کړل سرونه به یې راوړل بوجۍ کې هلته به یې وغورځول کوم یو دې غوښته هغه دي سرونه یې پراته دي هلته خو خیر نو دغه علي و عباس و داخل خانه په دو خبرو کې نه وه د دې سقیفې په حال کې نو خیر دلته خبرې هغه شوې د یوې خوا د مهاجرین د مکې وو د بلې خوا انصار وو او علي خو نه و ورسره نو دلته خبرې خورا سره تیزې شولې او ډېرې داسې هغه شولې داسې زور یې واخیستلو نږدې و چې دلته یو جنجال جوړ شي دلته نو عمر بیا یو داسې هغه وکړو چې د حضرت ابوبکر صدیق لاس یې پورته کول چې څوک بیعت کو هلته یو څو نفره وغولو لاس پورته کو دا نور یې داسې حیران کړل خو آخر داسې وشو چې هغه ابوبکر صدیق یې د هغه په د خلیفه په حیث ومانه دی چې ومانه خبره خلاصه شوله دلته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه پر ورځ وفات شو وختي او د ده جسد ته چادر لاندې د عایشې صدیقې په حجره کې تر چهارشنبې تر ورځې تا آخره پورې پاته شو نو د عربستان په ګرمۍ کې یو مړی چې په حجره کې هم پروت وي نو د ده جسد اصلا په خسا کېدلو باندې شروع وکړه کله به چې سړی ورننوته په دو بوی پوهېده چې د بوی د خسا کېدو و نو هغه و چې علي عباس د عباس زوی فضل یو بل زوی قتم نومېده هغه هم ورسره و او بل یې هغه زید بن حارثه ولک چې هغه چې بیا یې ښځه خپل ځان ته ځینې وکړله زینب بنت جاش هغه او یو بل شی نومېده یې د نوکر و چې شاکر نومېده که څه بلا نومېده خو داسې یو نوم یې و نو ده خادم و 10 نفر راټول شول او دا یې واخسته پرې ولا بیا هغه و چې د هغه د خښولو هغه یې ورته وکړه قصد یې ورته وکړه اوس نو سوال دا دی چې په دغو مراسمو کې یو صحابي وجود نه درلودی نه ابوبکر نه عمر نه عثمان نه عبدالرحمن بن عوف دغه عبدالرحمن بن عوف دا و یو مشهور قبرکن و چې نه ابو عبیده جراح یو مشهور قبر کیندونکی و چې دغو وجودم وای داسې ښه لکه ورک چې وي لکه مځکې چې په مځکه چې ننوتلی وي یعنې هېچا یې پروا نه درلوده نو هغه و چې بیا علي و عباس او دغو زامنو دا یې په همدغو حجره کې ښخ کړو نه یې چا لمونځ وکړو نه چا دعا واخیستله نه د خدای حضور ته یو ختم وکړو هېڅ شی یې ونه کړل دغسې لکه یو څوک په خاورو یې نه ایستلو اوس نو سړي ته یو عجیبه سوال پیدا شي چې یو څوک یو کاریکاتور د محمد وباسي یا د ناموسه صلی الله علیه و آله وسلم ونه وایي باید مړ دې کړي او دی په خپله د خپلو اصحابو له طرفه د خپلو خلیفګانو له طرفه دغو چا له طرفه چې هغو ته یې عشره مبشره ویلي وو دغو له طرفه حتی د شخېدو په وخت کې یو دعا پسې ونه کړله او عایشه وایي چې د کلنګ غږ مې اورېدو چې قبر یې ورته کیندلو د شپې لکن نه ورغلی یې نه لیدلی نه دعا پسې کړي نو دا داسې فکر کېږي چې خو نو د ټولو خلکو یو څه داخلي نفرت درلوده هسې د زور خبره وه چې غږ نه شو کولی که نه وي نو په دغه وخت کې خو چې دښمن دې وي ورشه خو دعا به ورته وکړي تنها طالب یې نه کوي طالب خو یو د خدای خر دی هغه خو په دو خبرو نه پوهېږي که نه نو په دغو بې آبۍ باندې
بې له جنازې، بې له دعا، بې له فاتحې، بې له هر شي هغه واخیست، هلته یې ښخ کړلو. نو ما خبره شوه لکه په صورت کهف کې چې راغلې وه چې په هغه وخت کې ویلي وو چې دا 113 آیات کهف د سورې دی چې وایي قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباده ربه احدا. چې پښتو ترجمه یې داسې ده چې ای محمده، دا نو خدای تعالی محمد ته وایي، ورته ووایه د نورو ته زه خو ستاسې په څېر یو انسان یم، ما ته وحی کېږي چې ستاسې خدای همدا یو خدای دی. نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي. ښه متوجه شي. نو څوک چې خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګي کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. نو آیا سوال دا دی چې ده بد عملونه کړي وو چې داسې ورپېښه شوله او که څه کیسه وه؟ او دغو ګرانو مسلمانانو ته دا سوال اجرا کیږي چې آیا دا یو اسلامي رواج و چې د سره وشو؟ چنګیز چې مړ شو خپلو عسکرو ته ویل ما به داسې ځای ته وړئ چې بیا مې بل څوک پیدا نه کړي، قبر مې پیدا نه کړي، ما په داسې ځای مه ښخوئ چې په ما زیارت جوړ کړي. هغه پې پیدا چې ظلم یې ډېر کړی دی، څوک به احترام ونه کړي، لیکن په ده باندې داسې یو رقم وکړو چې یعنې په رښتیا باندې ډېره غټه بې احترامي ده او دا د اسلام په تاریخ کې یو ډېره توره لکه ده. نو بیا هغه و چې دغه د خلافت جنګونه بیا خو علي بیعت ورته ونه کړو. نو په تاریخو کې داسې راغلي دي، د اهل تشیع دا ډېر په لوړ آواز هم وایي چې عمر د یو څو نفرو سره د علي کور ته ورغی او هغو ته ویل چې بیعت وکړه او وایي حتی داسې د هغه تن په تن باندې د جنګ معامله هم وشوله چې علي چې عمر د علي توره ورماته که او هلته زبیر بن عوام هم ولک چې دغو توره هم ورماته که او وایي بیبي فاطمه زهرا هم داسې کنج ته ټېله که، دغو یو هلک په نس و چې نوم یې هغه و محسن و، هغه یې بیا ضایع که، بیا دغو نه خونریزي پیدا شوه، دا بیا په ما باندې مړه شوه، هغه هم بیا د شپې یو ځای پټه یوړه په کوم ځای کې ښخه که. چې دغه اسلامي سنت اوس د پاکستان ISI ته ورپاتې دی. کله چې څوک نه خوښي هغه بیا مړ کي، بیا یو 2 کاله دغو په نامو باندې نشرات کوي، لکه اوس چې دغه هغه د ملا هیبت الله چې اوس هغه په جنت کې ګرځي، خپل د هلکانو سره د په نامه تبلیغات کوي، نه عکس ښیي، نه ویډیو ښیي، نه یو بیانیه ښیي، دغو په ځای باندې هغه د پاکستان اردو او دغو د جاسوسۍ د کمپنۍ عامل تبلیغات کوي. نو دا د اسلام یو سنت دی، یو رواج دی، دا به د نورو هم راشي، دا به د نورو تم پیدا شي. نو په دې ډول باندې د موږ خوږ پیغمبر د خپلو یارانو او د خپلو ملګریو د خوا په داسې بېآبۍ او په داسې ناروا روش باندې زه باید عرض وکړم په خاورو ننه ایستل شو او خپلې محبوبې ښځې چې عایشې صدیقه نومېدله چې حضرت محمد به خلکو ته ویل که چېرې غواړئ چې تاسې نیم اسلام نور هم زده کړئ نو د حمیرا نه یعنې د سرې نه، ځکه چې د دې سره ویښته وو، بیا به حضرت محمد مصطفی حمیرا ورته ویل د سرې نه یې زده کړئ.
نو هغه هم بیا ورنله چورت یې پکې ونه وایه، هغو ته خو هم د ده ټول سوربور معلوم و، نو نه د دومره آب و عزت درلودې لکه موږ چې اوس وایو، او نه دومره احترام چا ورته وکړو، او جنازه یې چا ونه کړه. او په دې باره کې به بیا زه نو نورې قصې په آینده کې درته کوم. ورځ مو په خیر، ژوند مو نیکمرغه، جوړ او خوښ اوسئ.